نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم سورة توبہ لسم پارا شپیتم نمبر آیت انما الصدقات بشک صدقی جدی للفقراء د پارا د غریبانانو دی والمساکین د مسکینانو دی والعاملین علیها او د عمل کون کی د دې صدقو دی یعنی چې کوم کسان د صدقې پر غونډول باندې مقرر دي کارکنان د دې دا غي دي والمؤلفه قلوبهم او ده کسانو د پاره دي چې مایل کول شي دا غوي زرونه دین طرف ته یعنی کافران دي خو صدقه په دې بنا ورکی چې غي دین نه متاثر شي دین تراوړي د غي د دلجوهي د پاره ناغي تم صدقه ورکول شي وفي الرقاب او د پاره د آزادولو د غلامانو دي والغارمین او د پاره د قرضدارو دي وفي سبيل الله او د الله د لارې د پاره دي وابن السبيل او د مسافر د پاره دي فريضه من الله دا فرض دي د الله پاک د طرفنا یا حکم دي د الله د طرفنا مقرر والله عليم حكيم او الله جل شانه زیات علم و حکمت والا ذات ته ومنهم الذين او بعضی د دوی نه کسان دي یؤذون النبي چې دوی تکلیف ورکي نبی عليه السلام ته ويقولون ويدي یعنی دا منافقان وي هو اذن دا پیغمبر علیہ السلام چې دا وګ دي یعنی هر چا خبر اوري په معمولی خبرو باندې کوي په دې بنا سره دا وګ دي قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام اذن خیر لکم وګونه بهتر دي تاسو د پاره يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين یقین لري ایمان لري په الله باندې او ایمان لري یا
یؤمنو تصدیق کوي للمؤمنین او تصدیق کوي د مؤمنانو د خبرو ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دی د پاره کسان چې ایمان اوري منکم استاسنا والذین یؤذون رسول الله او کسان چې دی تکلیف ورکی رسول د الله پاک ته لهم د دوی د پاره به عذاب علیم عذاب دردناک یحلفون بالله دی بقسمون کوي په الله پاک باندې لکم استاسو د پاره لیردوکم چې تاسو رضا شي د دوینه دی کوشش کی چې تاسو رضا کی والله ورسوله او الله جل شانه ها یحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله باندې لکم استاز د پاره لیردوکم د پاره دی چې دی رضا کی تاسو والله ورسوله او الله جل شانه پیغمبر داغو احق ډیر چې حقدار دی ان يردوه چې دوی رضا کی د خپل ځان نه انکانو مؤمنین کچری دی مؤمنان وي الم يعلم يدين في انه من يحادد الله چې یقینا څوک جګړو کې مخالفت کوي د الله پاک او رسول او د رسول داغو فان له نار جهنم پس یقینا ببد د پارا اور د جهنم خالدن فيها دی با همیشه په دی جهنم کې ذالک الخزي العظیم امداد د پارا رسوایی ډیر لوی ده يحذر المنافقون یریګ منافقان ان تنزل عليهم سوره دا چې نازل بشي پیغمبر باندې علیهم پدی باندې سورۃ تنبئهم چې خبرداري ورکی د دوی دی پیغمبر علیہ السلام تبا سورۃ خبرداري ورکی بما پاس باندې فی قلوب چې پزرونو د دوی کې دي ینه د منافقان پدی یدي چې سن زموږ د نفاق په باره کې نبی علیہ السلام ته خبرداري ملو شي قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام استاذ تاسو ټوکې مسخره کوي ان الله بشک الله پاک مخرج خار کوونکې دی ما دا غس تحذرون چې تاسو پاغي یریږي الله بس تاسو منافقت کار کوي ولا ان سالتم کچره ته تاسو کې د دوینا چې تاسو څه خبره ترې کول دی باره کې تاسو ته لا یقولن خامخاب دی وای انما كنا نخوض ونلعب یقینا منغا ټوکې کولې ونلعب لو بمکول منغا څه غپ لګو قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام اب الله آیا په الله باندې وایات او پیاتونو د الله باندې او رسول او پر رسول داغه باندې کنتم تستاجون تاسو ټوکې کوي تاسو ډېر جب خلک لا تعتذروا تاسو باندې مکوي عذر مکوي قد کفرتم فتحقیق سر تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم پس دستاسو د ایمانونو ان عفو عن طائفه منکم کچره منګه معفو کو عن طائفه یوډل تمنکم استاسنا نعذب طائفه نو منګ عذاب ورکو بل ډل تبعنهم كانوا مجرمين یقینا دی مجرمان واخر دعوانا الحمدلله رب